اول بیان د معانی مفردو د حدیث شریف ورسره بیان د نکات و حکمیه څه نکته ده په دې درې اعتراضات او جوابات او څلورم بیان د مسائل مستنبطه د دې حدیث او پنځم بعد اصطلاحي خبرې چې ورته واخر کې اشاره وکړه نو پنځم بحثونه ورسره یاد لري بیان د معانی مفردو د حدیث شریف بیان د نکات و حکمیه بیان د اعتراضات و جوابات بیان د مسائل و مستنبطه او پنځم اصطلاحی خبر شپږم معاصره عبد د دې حدیث د باب او د آیات څخه دا شپږم بحث دا ذهن کې یاد لرئ نو په دې حدیث شریف په ذهن کې راځي نو وروسته مسائل شو أنزلهم كلام قال أخبر الله سبحانه خيرا عن الشارع فعليهم تصفيرا قال قد أسماء الرجال كما سميه السوء وله حسوني كل خير سوء كما عليك فدي طرف كتاب استاذ ديك اللان دي أسماء الرجال شليكي كان يو رأيك ما تلقى تقول لي خلقتنا كذا دي حالات بيان نشي نفسه لذا نشي المشاعر بزهر محمد بن مسلمين مشاعر بزهري دا علوی محدث ته چې جمع د احادیث د دنه شروع شوی ده اعمال ته په ابتدا کې ویل امام مالک سے خصوصی استاد امام مالک سے په مدینه کې ریشمان علماء اولیاء و بزرگان همون دا نیمه احادیث نیز دکور ابن شهاب زهری ده بدل كبير ذي فماهر ديوي عن وطم الزبير وروي من الزبير عائشة خوائر عائشة أم المؤمنين وهي أم المؤمنين امدا أم المؤمنات امدا وأزواجهم أمهاتهم هذه آيات مبارك نرى قبر استشفاء وچونك أصل بحرمت فرجال كل نسبة رجال تكي أم المؤمنين قرآن شریف و ازواجهم امهاتهم مطابق رجال سرسه شیعگان علیهم ما علیهم من لعنت الله و سخطه و ازال حکومتهم فی الارض عائشی بسر دیر دشمنی که یہ شیعہ کتاب میں کہتا ماں ہونا اور ہے اور مومنہ ہونا اور ہے من خدا نوئی چھ مورم ندخو من داوئی چھ مورم دخو مومنہ نو مسلمان اگر تصید شیعگانو کی لکھی وضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين دا دلوت نوح علیہ السلام دا بیبیانو دا مثال دا عائشہ و دا حفصہ کانا تحت عبدین من عبادنا او ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا هزوا دا دی بقرین امرات عائشہ بیبی یعنی سعیان یہودیان ممدا سے خبرونه کی چکم شیعگان ہے مانا عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کدی پخپل دا دے او صحابی مبارک نہ ولیدلی ذکر دا په ابتدا دا وحی کنوا نو حدیث تا خدا غنو نه راځته نو حدیث تا مراسیل د صحابانو د مراسیل د صحابه حجت کی په اتفاق د امت سره الا من حزم بغیر د ابن حزم ظاهری ذکر د خدیجه بی سره د ملاقات نه شوه عذاب واحد نبوت نرست پیدا شد
اول ما بدأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من وحی الرؤیا الصالحہ، اول چې شروع شو په سید الکائنات د وحی په سلسله کې دا رؤیا صالحه و. شروع د وحی، آغاز د وحی رؤیا صالحه و شوی دا. فی النوم، خوب کې به خوبونه لیدل. دو نقطو تا خیال کاره. اول دا چې شروع د وحی په باب کې پر رؤیا څنګه کیږي. ولی نوار وحی جلسه شروع ولی نشو. علماء چې حقیقت د نبوت او په وحی جلی شروع شو، دا تباشیر مقدمات د نبوت دوار تحمل سید الکائنات د وحی جلی شو کوله. شروع په خوبونو شو، رو مناسبت پیدا کېده د وحی جلی سره. دا د کله شپږ میاشتې دا خوبونه دا د ربیع الاول نه شروع شو، او په 11 د رمضان یا 23 د رمضان به جبرئیل علیہ السلام راغی غار حرا کې حضور سره ملاقات شو. موستی ته وحی ولې وایي؟ نو علماء درې توجیه کوي. سو علماء ہوئی نبوت دا حضور مبارک پر ربیع الاول کی راغلے دے، خدا شپږ میاشتې سلسله دا خوبونو وا، او بے جبریل علیہ السلام پر رمضان کی راغلے. رمضان اور ربیع الاول میں شپږ میاشتې نو جسی نبوت آغاز دا ربیع الاول نہ وئی نو دا وحی و ذکر رؤیا الانبیاء وحی و پیغمبران خوب وحی اطلاق دا وحی پہ حقیقتا. عام علماوی آغاز پہ نبوت و وحی جلی شوی دا جبریل علیہ السلام دا راتلو بان، اما پا رمضان کی شوی دا واللسم یا سلی رشتم نو بے دیتا چی وحی وی دا مجاز بالمشارفہ دے، یعنی مبدأ دا وحی دا آغاز دے تباشیر مقدمات دا وحی دے. وحی ورطا مجازن وی یا تشبیحن ورطا وی خوب دا سے قطعی و یقینی و رشتنی و لکا وحی چوی. یا دا مقدمی دا وحی پہ اعتبار ورطا وحی وی، یا تشبیحن ورطا وحی وی پا قطعیت و پا صدق کے. الرؤیا الصالحہ، رؤیا ستاوی رؤیا باب کے درے باب استعمال لکھا. باب یود مصادر مختلف تھے. رآ یرا رؤیا او رآ یرا رؤیتا او رآ یرا رأیا. رؤیا رؤیت رأی باب یود ماضی و مضارع مصادر کے فرق پہ. لکہ عدل عدل یعدل عدلا انصاف، او عدل یعدل عدول اعراض، او عدل یعدل پا شرک پا معنی مستعملی گئی. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون یجعلون للہ عدلا شریکا. نو کرویاشی نورویا دا منام تاوی، او کرویت شی نو رأی العین تاوی، او کرأی شی نو رأی رویت القلب تاوی. پس لکی چی خبر وینی ای ترائی دا زمان رای دا
او چې پستر دی ویني دی ته رؤیت وای او چې خوب کې ویني دی ته رؤیا وای الصالحه صالحه سمانا نو صالحه او صالحه ډېر راځي صالحه معنا خوشگوار خوب نافع مصر او صادق رشتونی خوب تا کنافیوی کزوار وی کلا خطاری خوب دی لکه حضور خوب طولت چه ما تر و خضور سر مات شو او غانولی لچه علال شدا خود نمخ ویگه زمان صحابه کو دا سر خلق شیدان کی دن کی دی او ما شانو شو دا یا صادقه و خطره و لکه سنه فر نشتا ایمان خدای دې روح کی مندل رؤیا صالحه معنا الرؤیا النافعه دا خیر خوبونه صادقه عامی او صالحه خاص فی النوم خوب کی دا نوم ستا پر عربیتی کی سوال دار رؤیا خوبی دا خوب نو کان لا یرا رؤیا یعنی کہ من الوحی رؤیا الصالحة فی النوم رؤیا بے خوب کی رؤیا خوبی دا خوب لیدو تا دا نوم دا ذکر خود طالبانو پر اصطلاح کی اشتغال بما لا یعنی علماء چونکہ در رؤیا اطلاق کل پر رؤیت العین امرازی دماغینا لتمیز لپارا فی النوم ذکر شو خوی ما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقوم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا كانوا رؤيا عين ابن عباس ورؤيا مراد معراج قصرة دا دستوګ لیدلو د خوب لیدلو خدا مانوس معلوح معتاد لیدونه جداو ځکه چې تعبیر خدای پاک پر رؤیا سره کړی هغه رؤیا چې ما تا ته ښودلې وه د معراج په یاد دی نو کله د رؤیا اطلاق په رؤیت البصرین کېږي نو دلته ورسره ځکه قید د فی النوم واخیسته چې مراد د دې رؤیا نه رؤیا د خوب د سترګو نه ده فکان لا یرا رؤیا حضور مبارک بننی دی یو خوب الا جاءت مثل فلق الصبح مگر سرگن بشدا خوب پشان د چودی د سبا پشان د برېښنا د سبا پشان د زلخېدو د سبا د سبا د چمک پشان د سرگن شو یعنی تعبیر الا جاءت دا خوب نمراد تعبیر د خوب مستاق د خوب مگر را بغی تعبیر داغی خوب و مستاق داغی پشان دا چودی دا سوا واضح کل شیستا چه سب خوب لدلی و غبوشو علماء ہوئی دا تعبیر دا دی تعبیر نا پا فلق و صبح سر اول شوی دی تعبیر دا خوب بدا سے سرگند شو لکا چودی دا سوا لکرنا دا سبا چمک دا سبا لمعان دا سبا وی نکتا پکی دارا چه نبوت پشان دنور راقتی دلو او دنور دا راقتی دونو مخکرنا دا سبا راقیدی دا رویا مقدمه دا نبوت و نبوت ظهور الشمس او دا رویا مثل فلق صبح شو صبح مقدمه دا نهار دی او دا رؤیا مقدمه دا نبوت و نو تشبیه دا مقدمه سراشو او تشبیه دا اصل سراشو دا رؤیا پشان دا سبا و لکه پیغمبری چه پشان دا خل زلقیدون که روزوی ثم حب دا خبا شانو دا ثم حب بیلی الخلاو بے خوخ کرے شو زرکی واچولے شو دا خوخ کرے شو تکوینا دتا خلا زد دا ملا دے خالی ناستا
خلوت نشینی دا فوق دا عرش بیا خلاوی یا بملاوی من بزیر مینه رکھا یو خلا بغیر حمزه نده نو خلا واقوتا ہوئی لا یختلا خلاها او یو خلا اون ده خالی زه نو بیت الخلا تا زکا خلا ہوئی چی دغه کی بغیر ده خاص وقت نسوک نکینی ضرورت تا پارز بسور بند سوک پاکی استوگ نکیس نو خلا زکا خلا ہوتا ہوئی چی بغیر ده اوقات خاصون خالی پرد ده نو خلا واخر او خلا اون لکا ملا اون بیا ورطا خواه کریشو خلوت نشینی دینا معلومی چی دا خدا خدای دا طرف ازلت واچولی شو حب با ندو جن تعبیر تی پا مجهولی سرا شوی ده دا سنوی چی دا خواه کرا خلوت نشینی حب با دا تا خواه کریشو خلوت نشینی زنک واچولی شو خدای دا طرفا وکانو یخلو بغار حراء نو چه خلوت نشینی و تخواه کریشو نو دا خلوت نشینی دا پاربت غار حراء تا غار مفرد جمع غیران دا عربی لفظ ده إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وغار مفرد جمع غيران دا كم غار وغار حراء حراء لفظ حراء أو حراء يعني ممدود و مقصور كصفت دا بقعيشي ممدود بيوه مؤنث بيوه غير منصرف ده او چې صفت د مکان شنو حرا ممدود او مقصور او منصرف حرا لکه د قبا پشانه قبا کې مد او قصر دواړه روان او صرف او عدم صرف او تنوین او غیر تنوین دا شعر یاد لره ما د استاد صاحب نو ویل حرا او قبا ذکر وعنسهما معا حرا وقبا ذکر وعنسهما معا ومد واكثر واصرفا ممنع الصرفا ومد واكثر واصرفا ممنع الصرفا مدم بکی روا ده قصرا او من انصراف و عدم انصراف که حراء الممدود کی صفت ده بقیل معنصم ده او غیر منصرف ده الف ممدود ده بکی او که حراء مقصور کی صفت ده مکان ده نظر منصرف ده لکه خباء و خباء وكان يخلو جلت البارة مد إيراء ولكل حراء أو حراء يعني حراء أو حراء غار حراء طبعا داغه ولي خوخ کړو نو څه شیخانو دلته د نیکه کې ناس تکړه عبد المطلب سره ودا بعید ځکه نیکونو کې نه پیغمبر تیر شوی دی نه خلوت نشینه تیر شوی نه په خپل چې د خدای د طرفه تکمینا راز او پکې نو دوی د مکیو سي دن کې نو زین ورته معلوم دی لکه غار سورې چې پخ کړی دی او غار حرا او دا چې غار پخ چې دې کې د دریس زونه په یو ځل لاته شو یو خلوت نشینه بل نظر بیت الله شریف ته غار خلویه ده داسې او سره داسې هغه طرف ته وړو کې ده سوری ده نو هوا پکې زی راځي نو چې سړی درېږي موز په خوله کې د غار کولی شي او مخامخ بیت الله ښکاره بیت الله ته لرې ده اوس پخوا بیت الله ښکارېده خو اوس بلډینګونه جوړ شو او د مسجد حرام آبادي درې اوچته شوه نو بیت الله نه ښکاري او منارې او بلډینګونه ښکاري
نو داسې ځای خوښ کړی و چې هم خلوت نشیني وه هم نظر بیت الله شریف ته هم یخ ځای و دې غار ته غار جبل نور هم وایي اوس عام خلک ورته جبل نور وایي او کتابونو کې ورته جبل حرا داسې بیت الله شریف نه مشرق جنوب ته خود دا بیت الله نه به تقریبا 3 میله لري ما چې کوم وخت تاسو ته وکړم هغه وخت د ښار نه با کله یو ځای پر رسیدلو بیا خواشوب کې به مونږ او داسې واړه سړکونه تلو طائف وغیره ته هغې سره اوس هغه ښار هغې ته ورسېد د هغې په ویښ کې وتلي دي او سړکونه دي او د مدینې سړک هم هغې سر سره جوړ شو پخوا لارې دي دا بالکل سړکو نواره غار ته څوک نشي ختلی ځکه په دا ځای کې چې دې طرفه هوار دی سړی په غر نشي ختلی هغه ویښ د غر نه به وخېږي په مزه مزه به وخېږي بیا په غر روانې داسې اوږد غر دی نو دی به یو ځای کې داسې تنګې دی وربشي پکې بیا غار هغه مکان چې اوسه پورې په خپل وضع او رفع دی د حضور د زمانې نه غار حرا دی که لاړ او جبل ثور کې غار ثور چې دی جهت مقابل کې جنوب ته دی د مکې نه او دا شمال ته دی مشرق جنوب ته شمال حضور پاک د دغه ملک خلک زه ورته معلوم ولا بړه لاړی بیا لاړ شي خلک ورته ښي نبی کریم یادګار نو څه به یې کول فیتحنس فیه وهو التعبد تحنس به یې کو په دې غار کې تحنس نه مراد څه دی تعبد د عبادت کول حنس عربی کې ګناه ته وایي او باب تفاعل لپاره د سلب د ماخذ دی تفعیل یتحنس یزیل الحنس گناہ بے ځان نه لرکولا نو گناہ لرکول کنایه د عبادت نه ځکه عبادت سره سره گناہ معاف کیږي نو دا څنګه چې سید الکائنات ګناهګار دی خدا تعبد نه تفسیر تحنس نه تعبیر په تعبد سره شوی لا تفسیر باللازم دی يتحنس فيه اي يتعبد فيه عبادت به کو پدې کې وهو التعبد دا تفسیر د زهري سید حدیث لفظونه دی نه عبادت کوله ته تحنس وي يتحنس فيه سه عبادت به کو نو سوکیو پیغمبر یادې سوک د آدم علیہ السلام په طریقه د نوح علیہ السلام د ابراهیم د موسی د عیسی یا په امور مشترکو یا په بقایا د ملت ابراهیمی دا ټول اقوال دي خو د دې څه دلیل قطعي نشته دا چې صریحا په حدیث کې نه راغلی چې حضور مبارک کم عبادت کو اخلا مکلف نو پیغمبر نو نو کتابونه لوستي نو شاګردي کړل چرته د عالم سره ابن حمام په فتح القدیر کې چې دا د جنس د فکر او ذکر نه فکر به کو یا خدا واضحه یا دا چې بقایا د ملت ابراهیمی په عربو کې دا په تواتر کې تراغلي او د ټول ته معلوم لکه د خدای په وحدانیت کې فکر کوم او د خدای په عظمت او په قدرت کې وصراحتا ذکر نشته په یو حدیث کې چې څه به کول دومره دا چې عبادت ده کو عبادت سو هغه پته نه لګي یا ذکر د فکر د خدای په عظمت او لوی یا بقایا او د ملت ابراهیمی وسمع قل شي نه دي فيتحنس فيه وهو التعبد دا هو التعبد په زمن دا جمله د حدیث کې تفسیر د زهري سے يتحنس نمران تعبد دے
دا ملت ابراهیمی او سلفزن قرینشتا ذکر بعض روایاتو کی فیتحنفو دے حنیفیت باندې عمل کو نو حنیف ابراهیم علیہ السلام لقب رازی ملت ابراهیم حنیفہ فكان يعمل بالحنيفية سمحة البيضاء الليالي ذوات العدد الليالي ضبط تعلق بتحنس پور اللرخاء واصل حديث دا سده فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد ان عدد بيكو يوسوش بيد شمير تعبد پکې نیاز کې جمله معترضه ده فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد يوسوش بيد د شمیر کول په دې راځي نو شپې چې وو د ولې بنوسو د عرب دا قاعده چې د ورځې او شپو دواړو تعبیر په لیالي سره کوي لکه شپه ورځ کې مخکې کومه یو ده شپه آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية ويوجد 3 أيام إلا رمضة ليالي أو يوم وإن ليالين امران ليلة سرد نهار وفيها تحنس فيه الليالي ذوات العدد إن عددت يكون رسول رجد شمير سمرة أخبراس كاكتب ورسراو دريس لون رجل وچه روڑے فرو بسكي کله به بیرانه خدیجی بی بیلا او کله به خدیجی بی بیلا وړه نه به وړه څومره ګران کار اصلي نه چې هغه څنګه چخلا حضور مبارک څنګه د دې غار انتخاب کړ او دوه ناشنا زید هولای قبل ان ينزل الى عليه التبو عبادت بیکو یو سو رضی دشمیر فخواه دراتلون احلتا نیندری سلو رضی بیتیلی که دی بکور کرا ینزع یرجع ویعود ویأتی وعنی براتلون اخبر احلتا احلی خدیجة الکبرى ويتزود لذلك تو خب اغشتر در رضو دفار دیل معلومیت تو خب دا سنت دا انبیاء و کرامت کچھوئی سفر روانی کی شی و سانی سے توکل بکو دا توکل ندی تعقل لے خلق دا تنگے پا خوراک سوالی نہ بکی پھر بابانا عالم اخوار لارے کئی را سرنشت طالبانوں تو ہوگا لیکن ولی راس لے سنی کارو چکر ادھر سرنشت دارا خبرا سرنا پھر بابانا عالم یا وی پھر بابا لزم در جن تگان برگان اور طالبان حساب دلی میں ضرورتوں کا کی جو والا پیسے ورکی دکانداران تمشی والی جگہ نہیں پیوی اور طالبان حساب دگان میں سیدھا خسرے دے پھر بابا پنے کے میرا مدد چی اول دی خزب اور سریدہ بھی نہ منگا خزب ہے جب پلان کی زین راغلم در دوت اللہ رکھر یا سرنش ولی رات لے فیتزود لذالک نو تو خواہ سنت دا انبیاء و دا خواہ تو خواہ بدان سرالے حضرت تعبیر سے وہی آج کل توکل نہیں رہا تعقل ہے توکل نشت تعقل پبل پن کے دل یو صحابی حضور توئی په سفر کې دا او خم داسې خدای ته باندې توکل کوم داسې پرېدم مینا یو تړه به په خدای توکل استاد سمون ته شعر اطلب الارزاق من اسبابها وادخل البيوت من ابوابها اقتباس بکم اطلب الارزاق من اسبابها اسباب دا رزق بگوری رزق محاصل ہے ذکر خدای وادخل البيوت من ابوابها شکورتا ننوزن پا باب ننوزن اما باقا مسئلہ دا رزق بحاصل ہو فیتزود لذالک بعض خلق وہی بس خدای تا پیدا اور ایک قم قلتون لے
ذلك تو خبر اغسطل دغرض ثم يجي الى خديجة بين خديجة ترانا چه بخلاص شو فيتزوج لمثلها بمثل الله رجل طارج ثم في غار حراء دي بغار حراء شپوا کرو دا ظاهر شپا معلومی شپوا دا گل شپوا دا دوشنبه او سلیشتما دا رمضان او دا شپا لیلة القدر دا دغ کال فجاءه الملك دا فی تفصیلیه دا حق سو دا غی بیان دا چه ملائکه ولا رالا فجاءه الملك ملائکه ولا رالا پا شکل دا انسان کے فقال اقرأ حضور مبارک تیلولا فقال سید الکائنات وی فقلت ما ورطوی ما انا بقارئن ما کې درې احتمال دي ما نافیه ما استفهامیه ما موصوله کما نافیه شي نو ما انا بقارئ زلستن کې نیما میں لکھا پڑھا نہیں اور کما موصوله شي نو ما الذي اقرأ سشولو لو ما انا بقارئ ما الذي قارئه كم شيء لجزي ولا لا يعني الذي يا ما استفهام يا كسشي ولا لا ما انا بقارئ سشي ولا لا يا من الذي انا بقارئ كم شيء لجزي لستن كيما نکه ما استفهامی شي یا ما موصوله شي خو معنی واضحه ده کم شي ولولم یعنی سراسر نشته څه شي ولولم یا څنګه ولولم یا زلستون کې نه نو چې معنا فيه کې دلته یو سوال دی د طالبان چې حضور مبارک څنګه وایي چې زلستون کې نه هغه افصح العرب والعجم دی او عربی دی قرشی دی نو څنګه زلستون کې نه نو زلسته نشم لستون کې نه نو جواب یې دا دی چې دهشت د مکان او دهشت د وخت او دهشت د راتلو د ملائکې په هغې دومره اثر وکړي چې ویې لستی نشم پتور شپکه پتور غر کې پناصاف صورت کې یو نورانی چهره را سرګند شوی لولا وسولو زخلستون کې نشم لسته
ځان له خالقه چې سړی پیری او تور شپه او بخلاف توقع یو غیبی مخلوق سړی ته څرګند شي اخو لیدلی نو مخکې کړه نه دې سره مانوس شي وې زسول له څنګه ولرم یعنی زرسته نشه سو کوی جبرئیل علیہ السلام ورته بحملی شنه ټوکړه مخکې کړه او هغه باندې لیکلي اقرا بسم ربک الذی خلق بدال لا دوی وی زلستون کې نیم ځکه خط ناراضي والا ما انا بالذی اقرا زلستون کې نه د دې وجنه بعض علماء ذالک الكتاب لا ریب فیه د دې کتاب نه مراد هغه مکتوب دی چې جبرئیل علیہ السلام د تمخه تکویل لا نو حضور مبارک وی ما خط کتابت نزل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان او خدای ولا تخطوا بيمينك یشتم مبارک ولا تخطوا بيمينك زل ارتاب المبتلون تعالی کرنری کړه نو رسول الله څنګه زلستون کې نه قال فاخذني شدان وتوي زيونه ولم فقط تني سینه کې زور راک فقط دې دباول ته اخذ باليدين حتى بلغ مني الجهد جهد او جهد او جهد او جهد جهد کوشش جهد برداشت قوت برداشت نو حتی بلغ منی الجهد که جهد شي نو زما کوشش آخر تا ورسه یعنی سمره چې میزان ټینګول شو هغه می هغه پورې اغزور راک نو حتی بلغ منی الجهد غایته زما کوشش ورسید آخر تا او که جهد شي نو حتی بلغ منی الجهد جبرئیل علیہ السلام زما په دباولو کې آخری کوشش ته ورسید چې څومره دا وسو غیر باندې وکړه لومبي کې دا چې څومره زما وسو هغه مړ وکړه او د دیم کې چې څومره دا هغه وسو هغه وکړه جهد مشقت برداشت کردن جهد کوشش کردن مشقت برداشت کولو کې زور رسیدم آخر تا یا ورسید هغه په مشقت کې د دباولو آخر خپل نو چې څومره ما زما کې کوشش او د برداشت څومره طاقت او هغه ته زور رسیدم یا جبرئیل علیہ السلام په خپل طاقت کې په خپل زور آزمائے کې آخر ته ورسید نهایت دا نو به معنا واضح ده چې ما کې څومره برداشت او قوت د تحمل ظاهر هغه ته ورسیدم زیات زور نه راکوي دي نشي کوله اډو کې به مات شي یا وفات او چې هغه ورسید هغه کې چې څومره زور او زور آزمائي کردن جبرئیل علیہ السلام در زور آزمائي خود بنهایت رسید شمالی اتحاد ولود به الکستاخوا از برای شما درس در فارسی می دهم فهمیدی یا نه بیدار شوه یو طالب د غزنی طالب نو سراجی ورته خدل جماعت کنه جماعت کې واقعي کنه زه ورته صورت د مسلې خیمه سره د کېونو داسې پرې وخو کې وای نو ما لکه دا سبق وایم او ته پکې کم خو د خیال سره وسه پکې فکر واو کما ته داسې فکر وازه بداسې وا په خبره معنا ده دغه داسې دا کوي زه پکې فکر واو نو تم پکې شما در خیال ما در خواب فکر میزنی امام تو مشغول تو بازید و عمر گلستان کی میری دیگر سادی سے یو جماعت تلالم یو خشتا لگتے او سبق وی ضرب زیدن عمران ضرب زیدن عمران او زد آغا مخت گورو
نماوی ما با تو مشغول تو با زید و عمر جو تا تکیور با تو زید و عمر یاده وی خدا نو اس دا رنبے معنی واضح دا زما قوت برداشت آخر تا ورسید ما چې څومره کوشش په ما کې و آخر تا او که داغه کوشش داغه قوت آخر تا ورسید جبریل علیہ السلام چې په خپل کوشش کې آخر ته رسیدلی نو خو عالم تباہ کړي فارسلنا علیهم صیحة واحدة فکانوا کحشیم المستظر د جبریل په یو आवाज ټول جهان مري او جبریل علیہ السلام دومره لوی شکل له چې دا بر الله شي بخاری کې حضور مبارک په خپل شکل اتبی چې دی وزلې لیدل او دوه ځله په حضور هیبت راغله شپږ سوه وزرې او د جبریل نه لوی مخلوق نشته هدا عاقلانه نو چې جبریل علیہ السلام چې سترګې رب کې را رسي او ټول جهان په یو आवाज تبا کولی شي نو که هغه خپل کوشش اخر ته رسېدی خو حضور مبارک په ذره ذره نو دې سمانا دا چې جبریل در طاقت خود بنهایت خود رسید طاقت جبرائیل خو غیر متناہی است وہ عالم را تباہ میں اتوانت کر با خود با یک آواز خود دا سوال ہے نو جواب ملائان کہیں چې جبریل علیہ السلام بے شکا طاقت خودے زیاد تے خدا وقت کې دې په انساني سیاره کې راغله او مقوله او فلسفه او حکمت ته من تزیع بزی قوم اخذ حکمهم چې څوک د چا په شکل کې سرګن شي دا وی حکم ورته حاصل وي نو دې دا وخت کې د انسان په شکلو نو د انساني قوت مظاهره کړي را د ملکی قوت نه ملکی قوت دې زیات دا وخت د انسان په سیرونو د انسان عمر زورې کو شاه ولی الله صاحب لیکي یو عالم ناس تو کتابه کته په مکه پروت نو دا ماران په جګړو نو د خخت تلاش کا یو پکې مړ کې یو ته تخته سات پس یو دو سړي رااله نو ته تاسو موږ یې وجلې بوجود قاضي هغه ستاسو خو ما نه وجلې دا ما وکړ وځه څنګه با چې تاسو زه موږ خپل قاضي له بوزو چې خصاص ترنه کوم یې له موږ وسترګې پټې چې بول یو ځای دربار ته ورسه یو قاضي ناشته دې باندې داوا وکړه چې سید دې سړي دې مولا بادر زموږ زوی وجلې نو ورته سید معنی نه پیژندل څنګه صحابه دې فایو سپینګری عالم ناستو بوډا هغه ته وکړه هغه ورته دا حدیث هم دې من تزیع بزی قام اخذ حکمه او من تشبه بقوم فهو منهم دا حدیث دې مت چې څوک یو قوم سره ځان مشابه کې دی دا غي په حکم کړي نو چې دا پیری د مار په شکل سرګن شو نو دې د قصاص نه خلاص کړي دغه پیری څوک نشي وجلې چې دا مار په شکل کې وجلې شي وزوی قدر تخلاص اوس هم دا مسله ده که یو سړی د زمري سرمنه چولې یا د سپیا د شرم خو ته کتاب ګور انا صاحب در باندې در ټوپ کړي تو یاره د ټوپک تر سره وګړز دیته دا غوینه پیری لکه په غیر مانوس شکل کرا لکه سړی د شپې په کوټه د چا ورخیږي یا په دیوال ور دا دته دزو ما خو به داخل ګمان دا غوینه پیری
نو جبريل علیہ السلام دے وقت کے په شکل د انسان کیو نو تسیع بزیهم نو د زور هغه راو چې څومره د انسان زور وي وی دا زور راکا ثم بیرات و اقرا اولولا فقلت ما انا بقارن زلستن کنیم یا سشی اولولم یا سنگ اولولم سنگ مانا دا کیف او سشی اولولم اللذی او زلستن کنیم مانا فیا زلستن کنیم سشی اولولم سنگ اولولم مانا فیا ما موصولا و ما استفهامیا فاخذنی دوباره ونولم فغطنی الثانیه دیم زلی زور راک حتی بلغ منی الجهد تردی پور چورسی جبریل زما پا زور دباولو کی نهایت خپلتا چسم راگا کی زور آغم رای راک یا زور سیدم پا خپل برداشت کی نهایت خپلتا بے پری خودم راتوی خراولونا فقلت معنا بخارن ذلستن کنیم یا سشولم یا سنگل دریم دلیونی ولم ثم ارسلنی پری خودم فقال فقبل راتوي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا دریز دل زوری ولی ورکا في اول زور دا توجه چې ما طرف ته متوجه شه دویم زور دا تخلی عن الدنیا افکار ځان نه لرکه دریم زور دا اونس تفاره چې ما سره مناسبت پیدا شي یا دا اول نشورو که اول زور دا اونس تفاره دویم زور دا تخلی عن الدنیا دریم دا توجه الى المقصود دا دینا مسئلہ دا معلومی مولیان کہ یو سڑی چالا ادب ورکی کشر دے دے شاگر دے دے نو دریز علاوانا ورکولش زیاد نا دریز پیڑی والش دریز علا پیارا تیرکا تعلیم اور تربیت پر شکر کی اور دا حدیثی دلیل دریو نمازیات نکی دا سفیان وی دا نسبت پیدا کی لو دا پار یو نسبت نیکاسی دی بل آخری نسبت اتحادی دی دا نسبت پیدا کرو اور نسبت فنائی دا صوفیہ اخبر اصطلاحات مدریز علیہ زور ورکه د دلنه خطرې لرکوله او وسوسې لرکوله او انسې ځان سره پیدا کو او توجه پیدا کوله دا سه آیات نازل شو چې دا هغه د جواب مشو ځکه هغه ما انا بقارئ نو دی ورته اقرا باسم ربک الذی خلق تا اگر چې قاری نه خدا خدای د نوم په تبرک او په تعاون او په نصرت سره او په توکل سره لولا خدای متا تخی اقرا باسم ربک الذی خلق هغه ذات په نوم په استعانه باندې لولا چې کوم ته د ادم نه پیدا کړي دا وبونه داسې خپل سیره درکړي نو چې د عدم نه وجود ته راوستی شي نو یو انسان له وصف د قرائت ورکول شي غیر قاری کول شي لکه معدوم چې وجود ته راوستی شي خلق د جواهر او بظاهر ګران دي د خلق د اعراضونه اقرا باسم ربک الذی خلق لولا پنوم دا غزاد چې پیدا کول کړی دی هغه من علق د لوتړې واخنه چکا واخنه
اقرا بیا ورته ویلولا وربک الاکرم ستارم اغلوی دا کرم خاوند الذي علم بالقلم چا په واسطه د قلم تعلیم ورکي او علم الانسان ما لم يعلم انسان ته غشيان خودلې دي چې هغه ته نو معلوم قلم کې څه ته اشاره ده ما لم يعلم قلم کې دو خبرو ته اشاره ده یو خدای حضور د معنا به قارین زمنن جواب دی چې قلم ډکه خالی وي کای قلم پیژنه او خدای منبع د علوم او مظهر د علوم او ګرځول دي او ذریعہ د نشر شاعت د علوم ما آزاد چې قلم ذریعہ د علوم او منبع د علوم ګرځول شي نو تا نشي ګرځول چې قلم نه د علمونو کارونه لري نو تا نه د علمونو کارونه استیش قلم نه حکم نه دین د معنا به قارین جواب ده چې د خدای تعلیم په دوه واسطو ده دا دغه جمله کې راغله یو علم د اسباب په طریقه سره ده د آلات سکول کې به داخل شي مدرسه کې به داخل شي قلم براواله دواک براواله لیکل بکه او کله علم برای راست کیږي بغیر د واسطه د آلات او د اسباب نو علم بالقلم خدای دنیا کی تعلیم د قلم په واسطه خور کړی دی وعلم الانسان ما لم يعلم او کله